نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے نهم سپارہ او سلیرشتم رکو دا اخیری رکو دا دا دی سورت سلیرش رکوگانی دی پدی کی اللہ سبحانہ وتعالی دیر پا تفسیر سرا دا شرک رد فرمائے لدے او اول انسان تا د پیدایش د اولاد پیدایش او بیا د پیدا کېدو هغه حمل او ار یو شی ذکر فرمایله دی خو باوجود د دې نه دی خپل خالق نه پیژنو چې کوم خالق دی پیدا کړل او د دې اولاد هغه پیدا کو او بیا هم د شرک طرف ته ځي بوتانو ته او نور سيزونو ته سجدي لګي او د هغې نه مدد غواړي. الله سبحانه وتعالی په دې کې فرمایي هو الذي الله پاک هغه ذات ته خلقکم چې تاسو ټول پیدا کړي من نفس واحده د یو نفسنا آدم علیه السلام نا وجعل منها زوجها او بیا پیدا کا د هغه نه د هغه بیبي. اوس دی قدرت د الله سبحانه وتعالی ګوره چې الله پاک د سړی نه زنانه پیدا کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي چې دا ښځه چې کوم دا د کینی پخته نه پیدا شوې ده. لہذا الله پاک دا په خپل قدرت سره پیدا کو. اوس دی کې موږ دا ګوتې نشو وایل چې دا څنګه پیدا شو څنګه شو، بس الله قدرت سره پیدا کا. بیا الله رومبه دغه خو قدرت په دی باندې پوره کو چې الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام د خاورې نه هغه پتله جوړه کو، هغې کې چې څنګه روح واچولو کوم ځای ته چې روح رسېدو هلته وینه حرکت شروع کو، رګونه پکې جوړېدل شروع شل، غوښه باندې او پوست پې ختل شروع شل تر دې پورې چې تر نوکونو پورې ده کې ساه لاړه او دا ټول بدن د صحیح شو او دی داسې ورپېدو. او بیا د چې کوم دی نو الحمدلله وی نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي هو الذي خلقکم الله پاک هغه ذات دی چې تاسو ټول پیدا کړئ من نفس واحده د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام وجعل منها زوجها او وی ګرځوله د هغه نه بیا د هغه بیبي لیسکن الیها چې سکون حاصل کی د هغې نه. ښځه د انسان دپاره سکون دی. حکمه ښځه چې فرمانبرداره ښځه وي، چې فرمانبرداره ښځه نی نو هغه لاس الټه چې کوم دی د دماغو د پاره مصیبت دی، چینجې دی، پریشانی ده.
خدای پاک مو دا داسې ښځو نه په امان که چې پریشانه وي سړی پریشانه کوي. نو داسې ښځې ډېرې په دنیا کې شته چې هغوی خاوندانو لره پریشانه کوي. خو اصل کې الله سبحانه وتعالی دا د تسکین قلب دپاره د سړي دپاره جوړه کړې ده. ګوره انسان یعنی سړی چې کوم دی ټوله ورځ په نورونو کې کار وکړي، په یخنۍ کې کار وکړي، په ګرمۍ کې کار وکړي، او دی چې کور ته راشي او بیبي ته وګوري نو بس سترګې پې یخې شي. خو کومه ښځه ما خو تاسو ته ووایي که نه چې فرمانبرداره ښځه وي چې هم ده ته وګوري موسکی شي، یا هغې ځان داسې دغه کړي چې یاره زما خاوند به راځي او هغه خوشحاله شي په دې باندې چې هغه ته یې ځان خشته کړي وي. د دې لپاره په حدیث مبارک کې راځي داسې چې ښځې له پکار دي چې د خاوند نه علاوه بل چا ته ځان نه خشته کوي، صرف خاوند ته ځان خشته کوي. اوس یې الټه حساب شروع دی. کور کې به سخا پسخا زړوکي او داسې ببر سر به یې نیولي وي او دغه شانتې سپمن چخن به ګرځي او چې چېرته ځي نو بیا په ځان باندې سرخي پوډر او بیا داسې خوشبویانې او دغه الان کې د دې نه سخت رد فرمایلی رسول الله سلام چې ښځه کله بار وځي نو دا په ځان باندې خوشبو نه لګوي، ځکه چې په لار کې غیر محرمه خلک دي او داسې بنګړي یا پسندي وغیره به ناچي چې هغه شرنګار کوي، یا داسې کرایه به ناچي چې هغه ټکار کوي چې د هغې د وجې نه د سړو غوږونه یا توجه هغې طرف ته وګرځي. داسې دغه به نه کوي. د دې نه الله پاک منع فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. د الله حکم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پې حکم فرمایلی. دلته اوس الله فرمایي چې د دې نه سکون واخلي. نو ښه ښځه د انسان دپاره سکون دی. فلما تغشاها، کله چې وایي یعنی پټه کړه په خپل ځان سره د ښځې لره د سړي، مطلب دا دی چې دې سره یې کوروالی وکړو. نو بیا څه چلو شو؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي ګوره الله پاک داسې ښکلي الفاظ استعمال کړي دي چې دې کې یو پوټې برابر ګوره چېرته د عیاشۍ او د دغه ټکې نه دی راغلی. څومره ښکلي انداز سره چې کله نږدې شو دا سړی یا خپل ځان یې پرې ور واچولو دې سړي، بس دونه یې وفرمیل. او بیا د هغې نه څه چلو شو؟ حملت حملا خفیفا. نو د دې نه شو د دغې ښځې ډېر معمولي غوندې حمل چې دې ته پته مو نه لګېده هغه وخت کې. ګوره ښځې ته خو لا تر 40 ورځو پورې پته هم نه لګي چې یاره مطلب دا دی د دې څه شته که نشته. مثال د دې هره میاشت جامې راځي، د جامو نه پاکه شوه او دې چې کوم دی نو مجامعاتو خاوند سره ملاو شوه، نو دغه وخت کې اوس دې ته دا پته ونه لګېده چې یاره دې نه به څه کېږي که نه به کېږي. کله چې په دې باندې میاشت تېره شي او د دې ماواري بنده شي، وینه یې را نه شي، نو دې ته پته ولګي چې یعنې مطلب دا یې زما څه دي. نو دلته کې الله پاک هغې طرف ته فرمایي چې حملت حملا خفیفا، چې کله هغې ته معمولي غوندې بوج محسوس شو که نه، فمرت به، نو دا بیا هم دغه شانتې ګرځېده لکه څه داسې بوج پې نو. مثال هغه نطفه وه، بس وینه یې بنده شوه، ماواري بنده شوه، خو دې ته دا محسوسېده نه، دا پکې ښه ګرځېده را ګرځېده اړو محسوسولی نه چې یاره زما په ګېډه باندې څه دي. دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي فلما اثقلت دعوا الله، کله چې دا درنه شوه نو دی وبللو الله پاک لرا. دی دواړو دلته کې الله پاک د دواړو ذکر فرمایلی دی چې دی فلما اثقلت، کله چې دا درنه شوه یعنی دا حمل درون شو، 4 میاشتو ته ورسېدو او برابر شو په جوسه باندې دا ماشوم، نو بیا الله پاک چې کوم دی پای کې روح واچي او هغه بیا مطلب دا دی چې په باقاعده حرکت کوي په ګېډه کې. دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فلما اثقلت دعوا الله، نو چې کله دا درنه شوه نو دی څه چل وکړو؟ الله ته دعاګانې شروع کړي. او دعاګانې څه دپاره کولې؟ ربنا لئن آتیتنا، ای رب زمونږه که چېرې ته مونږ له راکړې صالحا صالح اولاد، لنکونن من الشاکرین، نو مونږ ستا ډېر زیات شکر ګزار یو. دغه وخت
دی هر وخت شپه ورځ په منځونو باندې په دعاګانو باندې او په دې باندې لګیا یا الله صالح اولاد راکړي لګیا یې که نه تاسو به کتلي دا ځواني په دې ټولو تېره شوې ده دا سټیپونه ټول په موږ باندې تېر دي نو دی خو دغه وخت کې وایي چې موږ به شاکران بندګان ستا جوړ شو ای زموږ ربه چې تا سلامت بچې موږ له راکوچي یعنې مطلب یې ما ته هم څه نقصان ونه رسي او زما دې ماشوم ته هم څه نقصان ونه رسي او صالح ماله اولاد راکړي فلما آتاهما کله چې الله سبحانه وتعالی وایي ورکه دی دواړو له دغه اولاد لره صالحا یعنی صالح اولاد جعلا له شرکا نو دواړو وګرځول الله سره شریکان بیا وایي دا پلانکي بابا باندې مې غوښتې و پلانکي پیر صاحب راته دعا کړې وه پلانکي بوت باندې تللی وم لکه هندوان پلانکي بوت نه مې غوښتې و نو راته میلاو شو عیسایان وایي یار دا عیسی علیه السلام مونږ له راکو نو الله سره شریکان جوړ کي په مختلف طریقو سره نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي جعلا له شرکاء نو وګرځوي دی الله پاک لرا شریکان فیما آتاهما پس کې په هغه څیز کې چې کوم الله سبحانه وتعالی دی له ورکړي وي یعنی اولاد الله ورکړي دی اول الله ته سوالونه کوي په زاره او په مینتونو باندې دي او چې کله اولاد وشو نو پلانکي صاحب را کړی او ډینګان صاحب را کړی دی پخوا خو دا شی ډېر زیات مشهور و وایي دا د کاکا صاحب زوی دی او دا چې کوم دی دا څنګه زمونږ هغلته په خیل کې یو دغه ابی و نو هغې به وایي دا حضرتجي صاحب زوی دی که نه نو توبه استغفار حضرتجي صاحب را کړی دی او بیا باقاعده څوک وایي دا د حسنیانو کټوی دي او کټوټۍ غونټې جوړې کړي وي او بیا پای کې وریجې کېدي او دغه کېدي او وایي دا د دې ماشوم صدقه ده وایي دا مونږ له را کړی دی نو ډېرو عقایدو یعنې څومره چې عقاید دي نو دا ګوره شرکت دی الله سره لہذا د دې نه پرهیز کول پکار دي الله پاک دې مونږ ټولو ساتي د شرک نه ځکه چې د شرک والا به په جنت کې بالکل نه داخلېږي الله پاک اټل فیصله کړي بل ځای کې نو فرمایلي تر کومې پورې چې سوم کې د ستنې سوم کې اوښ داخل نشي تر هغې پورې به مشرک سړی به په جنت کې داخل نشي او دا کېدی نشي چې د ستنې په سوم کې اوښ داخل شي دلته کې الله پاک فتعالى الله عما يشركون او الله بلند او برتر دی ډیر اوچت دی د دینه چې دی هغه سره کوم شرک جوړوي د دې ټولو شریکانو نه الله برتر دی هغه مبرا دی هغه سره هیڅوک شریک نشته اوس الله سبحانه وتعالی دغه مشرکانو خبره کوي چې یعنی دا دی چې کوم خلق مشرکان یعنی شریکي الله سره په خدایي کې نو دا غي ذکر الله صلی الله فرمایي ګوره اوس خو دغه انسانانو ذکر وکړو اوس ورپسې دغه شریکانو ذکر کوي کوم بوتان وغیرہ چې مونږه یعنی دا خلق پدې کې حسابي چې دا پلانکی صاحب را کړې او اوس هغه په بارک فرمایي آیوش ذکونا آیا دی شریکان جوړوي ما لا یخلقو هغه چاله را چې هغه پیدا کول نشي کوله شیئا اسیز لرا وهم یخلقون او هغه په خپل پیدا کړی شي دي څومره چې سيزونه دا خو الله پیدا کړی دي کنه دا خو مخلوق شو کنه خالق څوک شو الله شو د دې د وجه نه وای دا خو هغه سيزونه دی یادای چې کوم هغه بل څه نشي پیدا کولی یو سیز هم نشي پیدا کولی بلکې په خپل پیدا کړی شي دي نو په بل څه ورکی بل الله څه فرمایي ولا يستطيعون لهم نصرا او نه دی استطاعت یعنی طاقت لري د دې خبرې چې دای سم مدد وکي ولا انفسهم ينصرون او نه دی د خپل ځان سم مدد کول شي یعنی دا کوم خلق چې دی الله سره شریکي نه دا کسان چې دی دا نه دی مدد کول شي نه د خپل ځان کول شي نو تاسو داسې خلق د خدای سره شریکان جوړوي چې نه د ځان مدد کول شي او نه تاسو مدد کول شي وإن تدعوهم
بیا اوس بل پوینټ پکې الله پاک دا فرمایي وان تدعوهم او کچرته دوی ته आवाज وکي دوی وبلي الى الهدى هدایت طرف ته لا يتبعوكم نو دوی تاسو تابعداري نه کوي سواء علیکم برابر خبر را د دوی لپاره ادعوتموهم آیا تاسو کو دوی ته आवाज وکي ام انتم صامتون یا تاسو خاموش شئ کله په مخ کې خاموش راسي ولاري اوم دوی ته پته نه لګي او کاوازونه ورته کوي نو هم دوی ته پته نه لګي خو بوتان دي کنه نو بوت وتا ته څنګه आवाज وکي او تاسو ته مدد سو کی او په خپل باغ سمند دوکي اخو چا په ګوتو باندې تراشل دی به ولا پینټ ور کړی سترګي مرګي ولا جوړ کړی او تابانه خرڅ کړی او تراغ وسره سوال کې دلته صلی الله سبحانه وتعالى د دې ټول خبرو رد فرمایي ګوره د شرک هغه یو پوینټ ټول بس خو مونته ان الذين بشکا کسان تدعون من دون الله چې هغه چغي وهي د الله نه سیوا عباد نور چاته یعنی داغه بندګانو ته امثالکم چې هغه امستاسو غنت خلقو مثال دا چې کوم بوتان د کوم خلقو جوړ شوی دي نو دا څوک صالح بندګان تیر شوی دي په دنیا کې ګوره د عام سړي بوت څوک نه جوړي او دا غلط سړي بوت څوک نه جوړي او نه داغه څوک عبادت کوي د صالح سړي کوي یې د پیغمبرانو جوړ کړی دي یې د صالحانو بندګانو جوړ کړی دي چې کوم په دنیا کې صالح ژوندۍ تیر کړی نو دوی داغه نه متاثر شي نو شیطان ورته خشته کړی چې د بوت جوړ کوي تاسو به بیا خوشحالي نو بیا ورته پزله کې داوا چې په دیم سټپ کې چې دی بس تاسو سفارش کوي الله تعالی لہذا بس هم د دنه سوال کوي دی به بیا پیش او کار پیش او بس الله سره به دې راز و نیاز کوي دلته الله سبحانه وتعالى فرمای ان الذين تدعون من دون الله بشکا کسان چې وحی تاسو ما سیوای د الله نه عباد هغه بندګانو ته امثالکم هغه خستاسو غنتی دي فدعوهم نو تاسو دوی تاوازو کوي فليستجيبوا لكم نو دوی به ضرور تاسو ته جواب درکړي ان کنتم صادقین یعنی کچره تاسو صادقان یې تاسو دوی تاوازو کوي چې دوی تاسو لسه جواب درکړي هغه خو په دې قدرت نه لري چې تاسو لسه جواب درکړي الہم ارجل يمشون بها آیا د دې د فارغ پیری چې هغه باندې ګرځي اوس بوتانو ته الله پاک خطاب فرمایي چې دې خپشته چې ګرځي په ام لهم ایدی یبتشون بها آیا دې د پر لاسونه شتا چې پای باندې نسی سسیز لرا ام لهم اعین یبصرون بها آیا دې د پر سترګې شتا چې پای باندې ویني ګوره دې خدا عام انسانم چې کوم دینو هغه لاسم شتا خپیم شتا ګرځیدم شي کاواز وته کندل را دو کی خبره دی ووري لاس سره ملاو کی زه کو دغم نشتا او تاسو دې خدایان جوړ کړی دي دغه ظالمانو ام لهم اذان يسمعون بها آیا دې د فارغونه شتا چې پای باندې ووري قل نو تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادعوا شرکاءکم بیا تاسو आवाज وکي هغه شریکانو ته ثم کیدونی نو بیا تاسو ټول تدبیر کوي زما خلاف فلا تنظرون او مال بالکل مهلت مرا کوي ځا تاسو د بوتان نم زما سوکي رسول الله صلی الله تعالی پاک فرمایي چې ته وایي چې بوتانو نه سوالو کې چې مال نقصان راکړي د دې تعالی درکې نقصان یې سم دل نشي درکولې نو دوی چې داسې مصیبت یا بیماری یا په مسلمانانو باندې وداسې ازمایش د الله تر طرف نه راغو دوی دا زمون بوتان ورونی وګوروي دی هغه په خبرې کوي کړه وې دا غرونی وو بس حقایق چې دا دماغ بګړاو شي کنه دا بیا څوک نه غول نشي الله پاک مخکې فرمایل چې وای چاته الله پاک گمراه کینو هغه بیا څوک په هدایت کول نشي
او چې چاته خدای په هدایت کې هغه سو گمراه کولې دي شي. بس دا د الله کار دی. ان ولی الله الذی یقینا زمان حامی او ناصر یعنی مددگار زما چې کوم دی الله پاک دی چې هغه ذات ته نزل الكتابه چې نازل کړی دی کتاب لرا یعنی قرآن شریف او هو يتولى الصالحین او هغه حمایت کوونکی دی د نیکانو خلقو. الله سبحانه وتعالى زما مددگار دی او هغه ټول نیکانو خلقو مددگار دی چې چام پاغه باندې ایمان وروړي دی دای به مدد کوي دلته په دنیا کې او په آخرت کې. والذین تدعون من دونه او هغه چې تاسو بلای د الله نه ما سیوا لا یستطيعون نصرکم نو هغه دا طاقت نه لري چې تاسو مدد وکړي ولا انفسهم او نه د خپل ځانونو ینصرون دی مدد کول شي. وان تدعوهم او کچرته دی اوبلی الى الهدى لغلار پلا لا يسمعون نو دی اوریننو. وتراهم او تاسو بوینئ دی ينظرون الیکا چې دی تاسو ته ګوري وهم لا يبصرون لیکن پای کې نظر نشته. دا سترګې ولداسي دي دا سترګې داسې دي بوتانو نیولي کنه داسې نو تاسو به داسې وایي ګور الله پاک څومره باریک وینه سره ذکر فرمایلی دی چې ته به دی ته ګورې چې دی ما ته ګوري خو لیکن دی تاسو ویني نه. ور الله سبحانه وتعالى څومره ښکلی وهم لا يبصرون لیکن دی ویني نه. خو ذل عفو نو بس یعنی اونی ستا طریقہ درگزر وکړه دیتا معافی وکړه بس. وامر بالمعروف او دیتا د نیکه یعنی دعوت ورکوا. واعرض عن الجاهلین او چې کله جاهلان تاسو سره په جګړه شي نو بیا دا غینه مخ واړه بیا ته اعراض وکړه مين خله جاهلانو سره مين خله بس چې کله په جاهلیت باندې یو سره راغو ګوردا یا ساتي چې چام د سره بحث مباحثه شروع کړي بس ورته یاره بس خدای پاک دی وبخه بس ټیک شو یاره بس زه زمره نه بس هغه سره بحث مباحثه مکوي. هغه په بحث مباحثه کې هغه دومره پاسوي چې هغه خامخا سي ګمراهي بر خلینه لوباسي او ستاوم د خلینه بیا خبر وزي نو بس داغینه خبردار چې هغه سره ول جاوي کما دلته کې الله پاک فرمایلی دي واعرض عن الجاهلين اعراض خپل نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې واعرض عن الجاهلين او دا هر مسلمان ته الله پاک فرمایي چې د جاهلانو نه اعراض وکړي. تاسو په تبلیغ کې رواني چاته دعوت ورکوي او هغه سره ان خري او خبره سره شروع کی دا څنګه چل دا څنګه چل وای دا را بس بیا راشه بیا مولانا صاحب نو تاسو کو خیر خو ته خو جمعه تراشه کنه مونږ کاو پینځه وخته قرآن وایا ذکر کوا دا الله فرمان مرداری شروع کا او به نور بیا مسالې بر استاد جن تاسو بس ځان ته خلاصوي ښا چا سره ان خلې با بل دلته کې الله پاک فرمایي و اما ينزغنك من الشیطان او که تاسو شیطان علم سي نو بیا بس کوي نزع فاستعذ بالله فلم سولو سره وسوسه تاسو تواچي نو تاسو پناو غواړئ د الله پاک نه تاسو چلو کوي پناو غواړئ د الله پاک نه. انه سميع عليم بشکا الله پاک چې کوم دی هغه اوریدونکی دی او علیم ذات دی خبردار دی ارسنا. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مخ کې یو دو صحابه خپل کې ستکرارو نو هغه یو پکې ډیر زیاتېدو وخت په وخت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر پریوتو ورته یې ما ته متوجي شي وای ما ته یو داسې کلمه یاد را چې کچری دا سره دا وای کنه نو دیو ټیک شي یعنی هغه ته شاسو نو خیر هغه به دور زیاتېدو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وای چې هغه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هغه صحابي چې څنګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو بس هغه غصه بالکل سره شو او علماء بیا فرمایلی دي چې په دې باندې سره نشو نو بیا کینا
بیا کین او سترګې پټې که معمولي غونتې داسې چېرې دا زه څه کوم بس خپل ایر که دغه خبره نو بس بیا به جګړه به ختمه شي. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي وایي چې کله تاسو شیطان ته وسوسه تاسو ته واچوي نو وایي تاسو الله باندې پناه وغواړئ د ده نه، د الله په نوم باندې و پناه غواړئ. اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوي نه. ان الذين اتقوا بشکا کسان چې متقیان دي اذا مسهم کله چې ورسیږي هغوی ته طائف من الشیطان یو خیال د شیطان نه تذکروا نو دی اکدم دی ته رایاد شي دا کلمه. کله چې شیطان دی ته داسې وسوسه واچي که نه نو ایت دا کلمه را یاد شي، ولې چې هغه هر وخت د الله په ذکر کې مبتلا وي نو الله مدد کوي. ګوره دلته کې زمونږ الله تربیت کوي په قرآن کې، قرآن پاک کې زمونږ دا تربیت کوي چې تاسو له کله غصه درشي، کور کې مو چا سره جګړه شوه، بار مو چا سره جګړه شوه نو بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي او بس ځئ اوس پوه شئ. فاذا هم مبصرون نو بیا به دته هغه صفا خبره به په نظر باندې راشي چې کله دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي بس دی به بیا پوه شي چې یاره که د هغه هم غلطي ده نو بس دی به یې معاف کړي او که د ده غلطي وي نو بس دی به په هغې باندې پښیمانه شي. اوس پوه شئ. و اخوانهم او دی وی رونه دي د دې کفارو یمدونهم چې راکاږي یې فی الغی ګمراهۍ طرف ته. دا شیطان نه دی، وی دا شیطانان د دې کفارو رونه دي چې هغوی یې روز تر ورځه په ګمراهۍ کې ورغر کوي. ثم لا یقصرون نو وی بیا دی به وی د دې نه د خلاصېدو هېڅ لار بیا نه مومي، هېڅ کسر به پکې پرې نه دي او بس د دې نه بیا دی نه خلاصېږي. ولې چې دی د شیطان خبره مني او د شیطان چې څوک مني نو بس هغه بس بیا غر کېږي وخت په وخت. واذا لم تأتهم او وی که چېرې ته راونوړې دی ته بآیة څه معجزې لره قالو نو دی وایي لولا اشتبیتها وی ولې ته الله پاک یو معجزې سره راونه لېږلې. قل نو ته فرمایه انما اتبعو بېشکه زه چې یم زه تابعداري کوم ما یوحا الی د هغه څه چې کومه وحی ماته کېږي من ربي زما د رب د طرف نه. هذا بصائر من ربکم دا قرآن شریف چې دی دا بصیرت او روشنیانې دي د رب ستاسو د طرف نه چې مال راکړې کېږي. وهدن او هدایت سراسر ورحمتا او رحمت ده لقوم یؤمنون خو د کومو خلکو لپاره چې څوک ایمان راوړي په دې باندې د دې لپاره رحمت دی او هدایت دی. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي واذا قرئ القرآن او چې کله قرآن پڑھاویږي یو ځای کې فاستمعوا نو تاسو هغې ته غوږ کېدئ له هغې ته وانصتوا او خاموشه شئ لعلکم ترحمون ښایږي چې په تاسو باندې رحم وشي. د دې نه مفسرین هم دا مسله ویستله چې په مونځ کې کله امام قرت کوي نو تاسو به خاموش ودرېږئ او الحمدلله رب العالمین تاسو به بس صرف اورئ او سورت وی ورپسې بیا قل والله احد وی یا بل سورت وی نو تاسو به اورئ. د دې نه دا مسله ویسته شوې. باقي د قرآن ګوره ویل چې کوم دي دا مستحب دي خو اورېدل واجب دي. نو که یو ځای کې مثال اوس دا جومات دی او په دې کې قرآن لوستل کېږي او مجمع راغونډه راغی قرآن د اورېدو دپاره ده نو دی له بیا جایز نه دي چې دی خبرې کوي. که دی خپلو کې بیا خبرې کوي نو دا دی حق تلفي کوي. لہذا د داسې مجموع خیال ساتئ.
او خلکو لدا پکار دي چې هغه په لوډ سپیکر وغیرہ باندې قرآن شریف نه لګي ولی چې څوک په بازار کې ګرځي څوک په او د سونو ماتولو باندې ناستي څوک په دغه باندې نو قرآن تلاوت په لوډ سپیکر باندې نه دی لګول پکار چې هغه عام په ټوله دغه کې محله کې اورېدی شي هغه بیا خبره ده هغه خو استاد تقریر کوي پښتو کې تقریر کوي کنه نو قرآن یو آیات وایي او بیا د هغې تفسیر بیانوي کنه هغه بیا خبره دا مسلسل تلاوت چې کوم کیږي او کله چې خطبه ویلی شي دلته کې بله خبره دام راغه خطبه چې کله د جمعې شروع شي خطبه خاص طور چې د اذان ځای وشي او بیا خطبه شروع شي نو دې کې به خاموشه کېنئ چاته به دا وایي نه که کوشش به دا کوي چې د تحیاتو په شکل کې کېدی او که فرض کړه تحیاتو په شکل کې څه عذر وي تاسو ته نشئ کېناستې خپو کې مو تکلیف وي نو بیا خیر دی چې په څنګه طریقه تاسو کېناستې شئ خو په خاموشه سره دا خطبه واورئ دا خطبه اورېدل واجب دي او په دغه وخت کې وایي چاته دا وایي چې هلکه کېنه او که څوک خبرې کوي هغه ته به دا ویم نه چې هلکه چپ شه بس ته په خپله اور هغه به لګیایي چې سته ورسره بکر راوباسي نو بیا خو به دوه شي اواز دی یو نه به دوه شي او بل خلی الټا به لاسه هغه شي نو بس ته خو کم از کم غلی شه که نه بس هغه به غلی شي اکثر یا به استادو ته اشاره وکړي او په اشاره کړي ورته داسې وکړو نو خیر دی خو که هغه بیا هم نه غلی کېږي بس بیا خپله توجه ساته بس دلته اوس الله سبحانه وتعالی دا فرمایي ما تاسو ته دا مسائل بیان کړي او دوه چې په مونځ کې یا په جمعات کې یا چې کوم مجمع کې قرآن تلاوت کېږي نو هغه به په خاموشۍ سره اورئ د الله رحم به در باندې کېږي او که چا ورته غوږ کښېنو خو نو په هغه باندې به رحم نه کېږي اوس دلته کې پوه شئ تاسو که نه الله پاک صریح فرمل واذا قرئ القرآن چې کله قرآن تلاوت کېږي فاستمعوا نو واورئ له هغې لره وانصتوا او چپ شئ لعلکم ترحمون هایږي چې په تاسو باندې رحم وشي واذکر ربک اوس الله پر فرمایي چې یادوي الله لرا فی نفسک په زړه زړه کې په زړه زړه کې الله پاک یادوي تضرعا وخیفه او بعضې وخت کې چې یوازې یې تنهایۍ کې یې په کمره کې یوازې یې د بل چا خوب نه خرابېږي بل څوک څه بل څه کار کې مشغول نه وي تلاوت وغیرہ کې یا نفلونو کې نو بیا په تیزه تیزه هم دعا کولی شي الله ته جړلی هم شي ای الله ای الله خو چې یوازې یې دا نه چې ښځه ویده او هغه له خوبه راپاسې یا د بچي ودي هغه له خوبه ټول راپاسې او تا جړان ګولا شروع کړي نو دغه وخت کې بیا په زړه کې دعا کوي چې هغې نه ډسټرب کېږي داسې به هم نه کوئ ای سره ټول خلک ډسټرب کېږي د خوبه راپاسي زر زر کې دلته کې الله پاک دواړه ذکر فرمایلي خو دا د تنهایۍ خبره ده چې په تنهایۍ کې کله تاسو یوازې یې په یو کمره کې او الله ته په تنهایۍ کې جاړئ او بیا الله نه غواړئ او په تیزه تیزه دعا کوئ نو خیر دی خو لیکن که هلته تاسو سره بل څوک وي یا څوک مونځ کوي یا تلاوت کوي یا اوده دی بیا په تیزه باندې نه کوئ ټیک شوه دا مسله یاد ساتئ الله سبحانه وتعالی فرمایي چې او دې سره سره یریږئ هم د الله نه بناوټي جړه به هم نه کوئ ای الله چې خلکو ته واوروئ ای الله ای الله ای غفور رحیم او په زړه کې دا هغوی چې دی واوري یا دا خلک یې واوري نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې نه د الله یرم ستا په زړه کې چې الله زه به په ورځ د قیامت څه کوم چې تا ته ولاړ یم ای الله په قبر کې به زه څه کوم په ما رحم وکړي زما ګناهونه معاف کړي ما سره رحم کرم والا معامله وکړي دا راتلونکي منزلونه راته آسان کړي نو په زړه کې د الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي او بیا الله پاک فرمایي چې ودون الجهر او بغیر د आवाज نه یعنی په تیزه او په مزه او په आवाज سره من القول او چې هغه کې الفاظم استعماليږي بالغدو والآصال پس سحر کې او په ماخام کې دو پیری د ذکر اسکار ډېر
قیمتي ټیم دی یو د مازیګر د مونږ نه ماښام مونځه پورې چې دې کې به بالکل چا سره خبرې نه کوئ تنهایه کې به ناست خپل ځان له بس ذکر اذکار یو د سار د مونځ نه والې تر اشراقه پورې دې کې به خبرې چا سره نه کوئ تلاوت خو بس ذکر دی که نه خو خبرې به نه کوې چې یو سره بګا بګا بل سره غپا غپا بل سره بل خبرې بس چې سره خلی لاغه او هغه نه تاسو کې ته په میز کې تلاوت کې خبرې او جایز نه دي لہذا دا یاد ساتئ چې کله تلاوت کوي چا سره خبرې نه کوي کني دا مسله ده چې خبرې ډیره ضروري خبرې نو قرآن به بند کی او بیا چې دوباره شروع کړي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بوه نو بیا به شروع کی دا قرآن په آدابو کې دي اول خو پای کې چا سره خبرې نه کوي خو ډیره ضروري خبره سوق تل راغ او سوال جواب سره کوي نو بیا به قرآن شریف بند کی او لاس په کې نه خپل صحیح کی او بیا به هغه سره خبره وکي او بیا به اعوذ بالله او بسم الله بوه بیا به شروع کی اوس د قرآن په آداب باندې پیښي او په اودس کې به قرآن شریف راخلی او د اودس نه بغیر به قرآن شریف نه کوي د اودس نه بغیر قرآن شریف په یاد ویل خیر دی خو لیکن چې قرآن شریف په لاس کې نیسئ نو بیا به په اودس کې به رالی اودس به کوئ بیا به په اودس کې به د قرآن شریف تلاوت کوئ الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ولا تکم من الغافلین او مکیږي تاسو د غافلانو نه دي دوه وختونو کې الله پاک خاص طور یادوي او نور خو د منځونو ذکر دی هغه منځونه خو په ټیم کوي خدا خاص ذکر وخت دی څومره چې دا صالحان بندگان د خدای پاک تیر شوي دي کنه نو دا دای به دې ټیمونو کې زیات د الله پاک ذکر کو دي کې به چا سره خبرې نه کوي کډیر ضروری کار به مونږ بس معمولی په اشاره خبره به کوله دلته کلب ولا تکم من الغافلین او مکیږي د غفلت کوونکو خلقونه ان الذين بشکا کسان عند ربک مقرب دی دربستا پنځ باندې لا یستكبرون چغی تکبر نکي عن عبادته داغه د عبادتنا ويسبحونه او اغا تسبیح بیانوي وله يسجدون او ماغتا ار وخت سجده لګي دلته الله سبحانه وتعالى فرمایل چې دا خلق مقربان دي چې کوم الله سبحانه وتعالى تسبیح بیانوي او بیا هغه ته سجده کوي دلته کې د سجدي آیات ته دا په دې باندې سجده واجب شو په موږ ټول باندې نو په قران کې چلب کلم چې تاسو د سجدي آیات وایي کنه پای باندې السجده لیکلي وي زمونږ د رهنمایي لپاره نو بس دغه آیات چې وایي نو بس مخې سره قران شریف بند کوي یو کې یو سیټ ته سجده ولګوي وی په دې باندې شیطان ډیر زیات خپه شي چې وګوره دا بنده چې کوم دی نو د په دې کې دا حکم شو چې یعنی د الله مقربان بندګانان چې کوم دي هغه چې کله د الله تسبیح بیانوي او کله ورته حکم شي نو هغه سجده کې پریوزي د الله ته نو دې په یو دغه باندې سجده کوي ما انکار وکړو په سر باندې خاور نولي او افسوس کوي خو زه دې راټینګ کړی دی کنه زد او زد خشې نه دي چا چې زدونی مو بس غلاړو غرق شو الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي دا سورۃ الاعراف ختم شو ان شاء الله د سبانه ک الله پاک جون راکړي وي نو سوره الانفال به شروع کو که خیری الله سبحانه وتعالى دې مالم توفیق راکړي تاسو لم او یا الله کړه دې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافي دې الله پاک کوي زموږ د اناسته دې الله پاک خپل درگاه قبول او منزور کړي موږ نه پدې کې کمې زیاتې شي معافي راته وکړي یا رب یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي شفایا وکړي څو قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شدي حاجات دي خپل غیبي خزانه پوره کړي د حق والو د رزق فراخ سبب د ټول موږ سره په خپل کور کې وطن باندې کې یا الله چې څوک د چا د رزق وسلې د حق والو د رزق سبب ولو کې او یا الله زمونږ آبا او اجداد چې څومره مخکې وفات شي دی ټول مغفرت وکړي مونږ ته د راتلونکي منځونه آسان کړي په آخر کې بدازي وشانه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم